ته چې زما کور نه معاف کوي، ته چې زما جومات نه معاف کوي، دا څوک وو؟ دا کم ګاډی وو چې تا یې تلاشي وانغسته او دومره لوی بارود یې نه ایستل چې هغه زما د ملک او د قوم بچي ټوټې ټوټې کړل. دا ولې؟ د دې مجرم ته یې. مسلمانه ستا خدایان څوک دي؟ په ځمکه اوسېدونکي خلق مختلف انداز باندې ژوندي چې کم دی نه رستو خطره ده چې 200-500 دا 3 کسان یا 10 کسان یا 100 مړه شو، راتلونکي 100,000 د مرګونو خطره ده. چې ژوندی نه جاړي مړ جاړي، دا غل دی. دا څه شی دی؟ دا منافق دی. ته داسې خبرې مه کوه چې ته صرف دا جاړې، دا داسې وشو، دا ډېر لوی سړی و. ته د بنیادي خبره وکړه چې دا بدامني تمام دنیا کې راځي راځي، ولې یوازې پښتونستان نه راځي؟ که د دین دشمنان یې کوي نو د دین دشمنان امریکې ته لاړ شه. که چېرې دا د دین په وجه کېږي چې یاره جي دا خو مجاهدین یا د اسلام والا خلک یې کوي چې موږ بېدینه خلک وجنو، نو تمامي دنیا ته پته ده چې ټولو نه زیات دین پښتنو کې دی. بیا خو پکار دی چې پښتانه سره چا وجلی نه. دا تمامي دنیا کې زه ولې مرم او دا پلاني ځای کې دومره سیفټي د دومره تحفظ باوجود دا کار ولې وشو؟ تا له خو ما ټوپک در کړی دی، ته خو ما چوکۍ ته کېنولی، تا له خو زه تنخوا در کوم. زه چې نن په 10,000 روپۍ وته وړه اخلم، دا ځکه اخلم چې تا له تنخوا در کوم. ته مې کېنولی، اجاز دې غوښته تا نه مې واغسته، ټینک دې غوښته ما تا له واغسته، جیتري دې غوښته تا له ما واغسته، نوي ګاډي دې غوښتل تا له ما واغستل، نوي ټوپک دې غوښتل ما، د ټکنالوژي دې غوښته تا له ما واغسته، د شپې دوربین دې غوښتو تا له ما واغسته، ډرون دې غوښته تا له ما جوړ کړه. ته ما له داسې شی وښیه چې تا غوښتی دی، تا له ما نه دی جوړ کړی. تا وی چې ښځو ته دې کور ته ننوځم، ما له د تلاشۍ مقرره کا. ته یا زمونږ خوښه وه یا نه وه خوښه، ته زمونږ کورونو ته نوځې، زمونږ په ښځو ګوتې وهې. دا څوک و چې تا پې ګوتې ونه وهلې و دا مړي وشول؟ ولې؟ ته چې زما کور نه معاف کوې، ته چې زما جومات نه معاف کوې، ته چې زما ملا نه معاف کوې، ته زما ډېر قدردان سړی نه معاف کوې، لایسنسي اسلحه زه ځنه سرکري ځای ته نشم ننایستی. دا څوک و؟ دا کم ګاډی و چې تا یې تلاشي وانغسته او تا هغه باندې ګوتې ونه والې او دومره لوی بارود یې نه ایستل چې هغه زما د ملک او د قوم بچي ټوټې ټوټې کړل. دا ولې؟ د دې مجرم ته یې. زه مړي نه جاړم، زه مړو سره عادت یم. زما په قوم کې دینه مخکې زرګونه او یا زره زه پښتون مړ شوی یم، زه 1 کروڑ مړ شوی یم. زه مړو سره عادت یم. زه پوښتنه دا کوم چې دا مړي د چا د لاسه وشول؟ دا ولې وشول؟ دا کم یو سړی و چې هغه تلاشي نشو دې ځای ته ننوته؟ دا چا نه ایسته؟ نن مسلمان ولې دا حق نشي ویلی؟ زمونږ په ځمکه خدایان دي، موږ دا نه غواړو چې زمونږ د خدایانو خلاف خبره وکړو، سبا به موږ ته وایي چې دا دې ولې ویلي دي. د ملا خدای په ځمکه دی. نن مې یو پوسټ لیده، ډېر ښه پوسټ، کیدای شي امي سړي کړي، وی چې پیرغون نوم ملا ځکه اخلي چې مړ دی. وی که پیرغون ژوندی وی و دوی په غلطه نوم اخیستی وی، ما به دوی ته نر ویلي وی. یاره تا که د دې ملا نوم خولې د ملا خولې نه که تا د پیرغون او د ابوجهل نوم اورېدلی وی، د سړي به زوی نه. خو مړ دی خرپس. بس مولیان پې داسې زړور دي چې داسې شي او داسې شي، ابوجهل، پیرغون، نمرود، شداد، خلک زړه کې وي چې دی ډېر زړور دی، سړی یا مړي پسې لګیا دی. دی د نوم والی د SHO، دی د نوم والی د پولیس، دی د نوم والی د فوج، دی د نوم والی د سرکار، دی د نوم والی د سیاسي سړي، دی د نوم والی د وزیر اعظم. زه به دی نر وګڼم. مسلمانه ستا خدایان څوک دي؟
پزمکه اوسیدونکي خلق مختلف انداز باندې، یا امام بخاری یا امام مسلم یا امام ابو حنیفه یا شاه ولی الله یا امام احمد ابن حنبل یا جرنیلان یا کرنیلان یا افسران یا ملکانان یا سیکرټریان یا مالدار، خو څوک دي خو پزمکه دي. الله اکبر. نو خبره مې دا کوله چې د اسلام بل تعارف نشته. چانه دا پوښتنه وکړي چې اسلام څه ته وایي. اسلام دې ته نه وایي چې سهار ودرېږي مونځ کوي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك، دا اسلام نه دی، دا زمونږ ښځې کوي او دا د آدم علیه السلام نه دا مونځ را روان دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله دنیا فتح کوله دا مونځ یې ورته پرېښه جهاد ته ووت، درې مونځونه به یې په یوه ورځ قضا کول چې تر څو پرې دې وبحمدک نه یې پرېښی عمره پرې ته دنیا نشي وهلی. او تا ولا صلات تسبیح هم راوېسته چې کني په دې پنځو مونځونو خو لږ کم ټایم تېرېږي. دا مولا راوله چې دا ولاړ وي دې ځای کې او چې دشمن کچرې صرف پېښوره پورې رارسي چې لاهور پورې راکې ورسي، ته نور لګیا عبادتونه جوړوي. حج عمر کې یو ځل وته ټول عمر کوي، ته شېږې ته نه. اسلام یوازې اسلام دې ته وایي چې د یو رب نه علاوه به د چا الوهیت نه، یو رب نه علاوه به هیڅوک د قانون نه بالاتر نه، یو رب نه علاوه به هیڅوک مستثنا نه، یو رب نه علاوه به د چا اقتدار نه، د چا به حکومت مطلقه نه، حاکم به عملی طور باندې څوک وي؟ الله وي. دې ته اسلام وایي.